بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. تشوي آیتونو کی دا خبره ذکر شوه چې دا ټول انسانان یا امت تر د نوح علی السلام تر وخت پورې دا لس پیړۍ دا سوي چې په دې کې تمام انسانان دا په یو مذهب باندې یو امت یو دین او یو شریعت، یعنی هغه د الله رب العالمین توحید او وحدانیت او چې ټول منو او دا شرک او بت پرستی او دا نوري د شیطان لارې دا په کلانه ایجاد شوی، تمام کی تمام د الله په یو دین باندې هغه جمع او مجمع. خو بیا به اختلاف راغی او اختلاف چا کړي ولی کړي کله کړي داغه تذکرہ مون کړي و چې اختلاف اهل علم کړي ولی کړي چې داغو بغض او حسد دو یو ول مابین کې کینوا عناد دی وجنا غو دا حسد د وجنا یو بل سره اختلاف کړي او اختلاف د الله په توحید کې د نبی اسلام پر رسالت کې د نور انبیاء پر رسالت کې دا طریقې کار روانو. بیا زمونږ استاسو په دي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زمونږ استاسو رهبر او رهنما او پیغمبر دی، داغه په دور کې اهل علم اختلاف کړو داغه په نبوت کې او د الله رب العالمین په کلام په اثبات کې. نن چې هم دور دی نو په دې کې هم دا اختلاف بسو کوي اهل علم به کوي ولی به کوي چې یو بل سره د بغض او حسد د کینې د وجنه او په دې باندې تفصیلی خبره مونږ کړې و چې دا بغض او حسد صرف د دې وجنه دی چې دا پر فلانه سړی وری اونش دی او دا فلانه ولی نشته، خپل د برترۍ د پاره د اهل علم یو بل سره بغض او حسد کوي او دا غي د وجنه یو بل باندې فتوی او یو بل تا کافر ویل. مونږ دا خبره کړې و چې دا دور د دین دی ډېر نازک دور دی، لہذا مونږ لا دې خبرو کې تل نه دی پکار بلکې مونږ لا یو امت جوړیدل پکار دی او مونږ له اتحاد او اتفاق پکار دی، یو بل بس خبرې نه دی پکار، الله او د الله رسول خبرې منل پکار دی، دینه ما سوا غلط پیران او غلط مولا او غلط اهل علم داغو تقلید دا نه دی پکار. اوس دې مخکنی آیات کې دا خبره ذکر کوي ډیر انسانان داسې چې هغه دا امید لري مونږ ایمان راوړی دی، مونږ موس کوو، مونږ زکات ورکوو، مونږ د اعمال کوو، بس ایمان مو راوړی دی لہذا مونږ جنت ته ځو. نو الله رب العالمین وایي چې د جنت دپاره صرف ایمان راوړل دا پوره او کامل نه دی، بلکې تاسو به ازمایلی شئ، په تاسو به امتحان راوستلی شي. تاسو دا ګمان مه کوئ چې بس مونږ به جنت ته لاړ شو. تاسو مخکني قومونو تاریخ کتلی دی چې مخکني اقوامو باندې الله رب العالمین څرنګه امتحانات او ازمایښونه راوستي، داسې امتحاناتو چې څوک ریبل شوي دي د دې دپاره چې دا ولې ایمان راوړی د الله په توحید باندې ولې کلک او مصمم ولاړې په ارو باندې ریبل شوي دي سر طرف نه، د چا ټوکړې جسم چې کوم دی ټوکړې ټوکړې شوی دی، څوک اور ته غورځولی شوی دی، څوک چې کوم دی بالکل پوخ کړی شوی دی په غړو کې. نو دا تمام تکالیف خلکو د اسلام دپاره تیر کړو، دا الله رب العالمین د ازمایښتونو امتحانات په هغو باندې راوستي. که موږ د خپل آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ګورو نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ازمایښتونه امتحانات راغلي، یعنی د مکی مشرکینو ته هغه د الله رب العالمین توحید بیانو، ربوبیت بیانو، د الله یکتانیت بیانو. نو د دې په الټ کې د دې رد عمل داو د دې مشرکینو چې نبی علیہ السلام باندې وزیاتې کو، ظلم به کو، جبر به کو، کله په ګندګي اچولا، کله به ورته کنزل کول، کله به ورته جادوګر وي، کله د مرګ پلان داغه تیار کړو، د مړ کولو پلان تیار کړو او خپل ملک او خپل کور نه خپل اهل عیال به پری خودل دربدرې ک، د هجرت مجبور ک.
یعنی د دو جهانو سردار هغه د خپل وطن نو بس ته دومره لوی ازمایش او امتحان چې ستا جیداد ستا مال ستا اولاد ستا هر څه پرېږده کور پرېږده وځه ته به وځې دې ځي نه نو دومره پورې نبی اسلام هغه برداشت کړي تر دې چې طائف هغه واقع تاسو ته یاد ده چې الله رب العالمین په امر باندې محمد مصطفی د طائف د خلکو لا یو دعوت په تور باندې ورغی چې دعوت او تبلیغ په سلسله کې او هغه خلکو هغه ته چې کوم نه دغه استقبال په کانو سره وکړو او دوانو جهانو سردار هغه په کانو باندې وشتو هغه پسې ماشومان ورپسې کړو تر دې چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پنډۍ مبارک د وینو ډکې شوې او چې بیا کله ستړی شو او بیا هلته غاړې ته کېناستو یو باغ کې په دغه وخت کې فرشته راځي چې د غرونو فرشته هغه ورته امر کوي چې ما ته حکم وکړه چې دا غرونه په دې خلکو باندې الټ کم او تس نسې کم دیو پکې تباه او برباد کم نو په هغه وخت کې زما نبی رحمت للعالمین دی هغه ورته چې نه د دې خلکو په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې هغه به اسلام قبول کړي د دې خلکو په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې هغه به د الله توحید ومني زما رسالت به ومني تا نه پوهېږي دا خلک نه پوهېږي یعنی دومره پورې یو انسان د بس کار نه دی چې هغه وکړي تا باندې سړی ظلم کوي تا پسې ماشومان پسې کوي په کاڼو دولي ستا جسم چور چور دی ستا جسم نه وینې بهېږي ستا پڼۍ دا وینو ډکې دي په دغه موقع باندې تا ته د انتقام خبره کېږي چې انتقام واخله او ته یو حکم وکړه دا غرونه به ولټ شي دا خلک به تس نه شي په دغه موقع باندې وایي چې نه د دې په نسل کې به اولاد پیدا شي نسل کې به خلک پیدا شي د الله منونکي پیدا شي نن تاسو طائف خلک وګورئ څومره مسلمانان دي که دا نبی اسلام امر کړی خلک به تباه نن هلته لوی مسلمانان دي داسې مسلمانان دي چې هغه نن په دې ټوټو ته اودس نه کوي ټوټو باندې اودس نه کوي هغه په کوزه باندې اودس کوي تپوس کېږي ولې وایي دا نبی اسلام سنت دی وایي دا په دې کې ثواب دی داسې مسلمانان هغه کې الله پیدا کړل چې د نبی اسلام هل قول او هل فعل او هر سنت مینه او محبت توجه نه کوي نو خبره مې دې پورې کوله چې امتحانات او ازمایش به راځي تر دې چې د الله په انبیاو د الله په رسول او د الله په برګزیده افراد باندې دا امتحانات راغلي دي نو دا به هر مؤمن باندې څوک ځان ته وایي چې ما ایمان راوړی دی په ده به امتحانات راځي او دا امتحانات مختلف شکلونو کې دا د مال امتحان به تا باندې راځي دا د جان امتحان به تا باندې راځي دا به تا جسم به چې کوم دی نو بیمار شي دې امتحانات به راځي کله به ستا باغونه یې هغې کې به الله تاوان وکړي تجارت کې به تاوان وشي کله به چې کوم دی نو ستا اولاد تا نه واخلي دا امتحانات او ازمایښونه به انسان باندې راځي خو انسان به صبر کوي د صبر نه کار به اخلي په دغه موقع باندې او دې تفصیل موږ مخکې ویلو سورة بقرې دویمې سپارې آغاز په دویمه رکوع کې موږ دا خبرې کړې چې ولنبلونکم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الله وی چې ولنبلونکم خامخا به تاسو ازمایلی شئ خامخا به تاسو باندې امتحان راځي اسمیخ به راځي پس سیز باندې څه شي من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس کله به یره به تاسو باندې راولي دښمن یره وي کله به تاسو باندې لوږه راولي کله به تاسو مال کې نقصان وشي کله به تاسو میوي یعنی تاسو اولاد به چې کوم دی نو الله رب العالمین تاسو نه واخلي ځوانان اولاد به نه واخلي نو دا ټول امتحانات به مؤمن باندې راځي او د مؤمن شان دا دی چې دی به صبر کوي ځکه چې الله رب العالمین بشارت ورکوي صبر ورکوونکو خلکو ته او الله رب العالمین صبر کوونکو خلکو سره دی ان الله مع الصابرین وبشر الصابرین نو دا تمام فضایل دا چا دي صابر سړي دي صبر کوي نو دی آیات کې هم دغه ذکر دی چې یوازې په ایمان نه خلاصېږي بلکې تاسو باندې هم ازمایښونه راځي ام حسبتم ما یا تاسو خیال کوئ ان تدخلوا الجنة دا چې تاسو به داخل شئ جنت ته به تاسو